نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا کوم زه محمد خان ولدي حاجي زیارت ګل خان ساکن ګلبهار نمبر 4 پېښور. دا کومه کیسه چې روانه ده په سوشل میډیا زما څخه تصویرونه وایرل کیږي او څه ویډیوګانې وایرل کیږي. دا شکار دی چې زه یو غریب کار شخص ما 18 سال په سعودي عرب کې مزدوري کړې ده او هلته چې کوم دی ما کاروبار هم پکې کړی دی او په هغې پیسو مې ځان له دغه یو کور جوړ کړی. والد صاحب مې 43 سال تېر کړي دي په سعودي عرب کې او د هغې نه وروسته چې کوم دی ایسیچو آصف نامه یې ده، ما ته خو دونه پته هم نه لګي چې آصف نامه یې ده. بل چې کوم دی محمد علي خان ډي ایس پي دی، دوی پیسې اخیستې دي، پته نه لګي چې 15 لاکې ورکړي دي، 16 لاکې ورکړي دي. کله را باندې یو اف آی آر کټ کوي، کله را باندې بل اف آی آر کټ کوي. که زه اغواکار ویم ما به 18 سال سعودي عرب کې تېرول، غریبي مزدوري به مې کوله. دغلته 40 سال زما په دې ګلبار کې وتي دي. د خلکو نه یې تپوس وکړي چې زه څنګه سړی یم. کله یو او بل چې کوم دی پرون او بېګا د شپې زما خیال د پولیس راغلي دي، زما د کور سیلینګونه یې مات کړي دي. نو ولې دې سیلینګونو څه ګناه کړې ده؟ یا دا سیلینګونه چې مات شي دې باندې چې کوم دی زموږ دا کیسه ختمېږي. پیر سره زما پیسې شته، بلکل ورسره شته، 2 کروړ روپۍ دي زما سره، ثبوتونه شته دی زما د ده د لین دین خبره ده. نه ما اغوا کړی او نه زه اغواکار یم. اغواکار خو هغه سړی چې پټ چاته ناست وي. زه خو ښکاره سړی یم، کور مې هلته معلوم دی، ځایونه مې معلوم دي. کله یو چا پسې ورځي چې په مارکیټونه خالي کا، کله بل چا پسې ورځي چې دا چل وکړه، کله وایي چې پیسې راکړه چې دا کیسه ورته ختمه کړم. نو برای مهرباني زما د ټول پولیس لین نه پولیسو نه دا درخواست دی چې په دې شي د غور او فکر وکړي. داسې څه خبر نشته دی چې یو سړی چې کوم دی چې 18 سال په سعودي عرب کې غریبي مزدوري کوي نو هغه به اغواکارۍ ته لاس نه اچوي او نه اغواکاري. او چې کوم سړی اغواکاري کوي هغه په سعودي عرب کې 18 سال په دغې شګو کې مزدوریانې او په دې ګرمیانو کې مزدوریانې نه کوي. نو محمد علي خان او ایس ایچ او آصف خان ستاسو ریکارډ مخکې هم خلکو ته معلوم دی چې څوم ډوړي دي، د دې نه بعد هم خلکو ته معلوم دی چې څه کوئ او څه نه کوئ. د پیسو دپاره چې کوم دی تاسو یو شریف سړی چې کوم دی راغلی او ګنده کوئ او خلکو له بیا وړاندې کوي چې دا والی چې اغواکار دی. نو اغواکار چې کوم دی هغه په ټوله دنیا کې معلوم دی چې اغواکار څوک دی او څنګه دی او په کومه کیسه دی. اغواکاري خو دا ده چې زما ورور دی بوتلی داود خان او هغه چې کوم دی تر اوسه پورې تا شو کړی نه دی، دا اغواکاري ده. والسلام. زما نوم پیر واجد علي دی او د پیر عبدالله جان زوی یم. دا کومه قصه چې د رحمان بابا تاڼه کې شروع ده او د کوم ډي ایس پي او کوم ایسیچو شروع کړې ده. دوی زما د ورور نه اخیستي دي 15 لاک روپۍ. 15 لاک روپۍ راکړه چې زه درته هر څه ټیک کړم. ما سره د دې حاجي صاحب حق دی 2 کروړه روپۍ او زما دا قصه د ده سره ختمه وه. خو چونکې زما ورور زما ذاتي دشمن دی، زما د جایداد زما د مال حال غل دی. هغه دا نه غواړي چې زما دا ورور دی روزي او دی په خپل ځای باندې شي. زما دا قصه نن نه هفته مخکې هم ختمه وه، 3 ورځې مخکې هم ختمه وه، پرون هم ختمه وه. خو هغه ما پسې وایي ذاتي ګوتې. زه د دې 2 کسانو نه علاوه زما ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې یاره دا قصه په ځای باندې ودرئ، په دې نه خل کېږي. دا پیسې به زه دته ورکوم، نه د زه اغوا کړی ما، نه د اغواکارۍ څه خبره شته، نه څه د زبردستۍ خبره شته. زه راغلی یم په خپله ورورولۍ د ده سره ناست یم. زما دلته ښه قدر دی، ښه عزت دی. والله په بالله چې زما دلته کوم قدر دی دا زما کور کې نشته دی. نو زه درخواست دا کوم، د خپلې کورنۍ ته هم دا درخواست کوم چې دا تاسو څه کول غواړئ دا ټیک نه دي. د دې بله زما دا خبره ده چې دا کوم ډي ایس پي چې دی په رحمان تاڼه کې محمد علي ډي ایس پي او آصف ایسیچو، دوی اخیستي دي زما د ورور نه پیسې، زما وروڼه په دې کې انوایل دي. او زه به راته دا قسم وکړم دا د قرآن مجید پاڼه ده چې ده زه نه اغوا کړی، زما ورور دی، زما دلته یو قدر دی، یو عزت دی، د دې نه زیات څه نشته دی. بس زه یو خبره دا کوم، درخواست کوم د دې 2 کسانو نه، محمد علي نه او د آصف ایسیچو نه، زما ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې یاره دا قصه دې په ځای ودرئ، دا خبره دې ښه طرف ته یوسي. موږ دښمني نه غواړو، نه زموږ د دې حاجي صاحب سره څه پوله پټې شریک دی، نه د ده په ما څه مړی دی، نه پې زما څه مړی. زما ورور دی، زما اوس هم ورور دی، زما به بیا هم وروري، زما به بیا هم وروري. بس درخواست د دې خبرې کوم دا قصه ختمه کړئ. دلته کې دا کوم بېعزتۍ چې کوئ، دا کمې دغه چې کوئ، په دې مې د قسم کو زه به دا اغوا کړی. دا د قرآن مجید پاڼه ده. بس که تاسو مسلمانان یې په دې یقین وکړئ. والسلام.